بالکل جی دا وخت زه چې کوم د جنوبي اضلاع چې کوم کنټینر تیار کړی شوی دی اکرم خان درانی په مشرۍ کې چې کومه قافله مخ وړاندې روانه ده اسلام آباد طرف ته او د سره عباس افریدي هم د دې مشرولي کوي د دې کنټینر د نه ناسو اکرم خان درانی موږ سره ناست دوی سره خبرې ترې کوو چې مخ ته به دوی څه ټایم اسلام آباد ته رسي او څه لای عمل به دوی وي درون صاحب ډېره مننه د وخت راکولو کنټینر تاسو ماشاءالله ډېر زبردست تیار کړی دی نن چې د کوم ازادۍ مارچ دغه ریلی دی څه ټایم به اسلام آباد ته رسي او څه به وي هلته او اسلام آباد ته چې مونږ رسو دا خو به تقریبا 2-3 بجې د شپې نو ما بیا د ټولو اپوزیشن رهبر کمیټي ممبرانو سره صلاح وکړله نو چونکې نن د شپې مونږ جلسه کوله خو هغه ملتوي کړله او سبا به د جمعې لمانځنه بعد انشاءالله جلسه شروع کوو نن به د ټول کاروانونه هلته ورسېږي لږ به چېرته ساه واچوي چېرته به ډډه واچوي چېرته به هلته خپل انتظام سي به ورکړي او انشاءالله سبا به د لمانځه پس جلسه شروع کیږي درون صاحب تاسو د رهبر کمیټي مشر هم دا دوی چې حکومت تاسو سره رابطه شوې ده مذاکرات خبرې اترې شوي مونږ خو صرف ډومبي وخت کې مذاکرات شوي خو هغه هم صرف د اسلام آباد کې په ځای باندې چې ځای به کوم یو وي نو دوی به مو ویل چې ډي چوک کې مه کوئ مونږ به ورته دوی به ویل چې هلته په پریډ ګراونډ کې وکړي نو بیا زمونږ په خوښه چې کوم ځای و په هغې باندې اخر دوی رضا شول او بیا اګریمنټ ساين شو د ډیپټي کمشنر او زمونږ جماعت په منځ کې په اسلام آباد کې اوس په منځ کې بیا مزید څه داسې رابطې نشته دي نو دغه معاهده کې تاسو سره خبرې اترې شوي په معاهده ورمنې شوې ده د سخاتۍ ورمنې شوې د هغې باوجود تاسو څه وینئ چې حکومت تاسو سره هغه شان چې دوی د بوکلهټ شکار دي دوی دا توقع نه وه چې دومره به د خلک راوځي خو پاکستان ټول راوتی دی اوس د دوی اعصاب چې دي خراب شوي دي او یقین وساتئ دې ځای ته راغلي دي چې هر هغه خبره چې دوی مونږ سره کړې ده او نن دوی د هغې نفي کوي بل زمونږ سره نه پرون پېښور های کورټ چیف جسټس فیصله کړې ده چې هیڅ قسم رکاوټ به نه وي نه به په میډیا باندې وي کنټینر یې د اخوا کې او مکمل ازادي ده نو اوس خو هغه فیصله چې های کورټ اسلام آباد کړې ده هغه فیصله چې کومه د پېښور چیف جسټس های کورټ پېښور کړې ده دوی خو د هغې وایلیشن کوي ده ټیک شو په لنډو ټکو راته دا وایي چې ستاسو به اخره لایعمل څه وي هلته کې مطلب که تاسو سره معاهدې او تاسو چې کومې غوښتنې دي هغه حکومت ونه منلې څه به کوئ مونږ به اخري حد پورې جنګ کوو دا خو لومبۍ مرحله ده چې څو پرې مې دا وزیر اعظم د کرسي نه اخوا کړی نه مونږ به په کلاره نه کینو دا زمونږ اخري هدف دی ډېره مننه عجیب بالکل د اکرم خان دراني خبرې تاسو واورېدې چې د دوی اخري فیصله دغه دی چې مونږ به تر هغې پر اسلام آباد کې ناست تر څو پورې چې وزیر اعظم استعفا نه یې ورکړي زه به لږ شانته وښیم چې دا کنټینر دی چې کوم اکرم خان دراني او عباس افریدي په مشترکه باندې دا جوړ کړی دی دا چې کوم دی اسلام آباد طرف ته مخ په وړاندې روان دی او هلته چې کومه غټه مارچ به وي کومه غټه احتجاج به کېږي په هغې کې به دوی ګډون کوي جی